الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حج تمتع کی د حج نه وړاندې عمره کول وي. عمره د څلورو کارونو نوم دی: احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر. اړومني دواړه کارونه فرض دي، احرام او طواف، او دا رستونی دواړه کارونه واجب دي. د عمرې اړومنی عمل سرته ورسېد، اهمې او چې کومې غټې خبرې وي بیان شوې. د عمرې دویم عمل د هغې نوم دی طواف. نو د طواف د مسائلو او د احکامو بیان. د طواف لفظی او شرعی معنا. طواف د عربی د ژبې لفظ دی، او د عربی په ژبه کې د طواف لفظي معنا ده یو څیز نه غیر چاپیره ګرځېدل او تاویدل، دې ته طواف وایي. او د طواف شرعي معنا د قرآن او د حدیث او د شریعت پرنا کې د الله جل جلاله د کور د بیت الله شریفنا په یوې خاصې طریقې سره تاویدل را تاویدل، دې ته ویل کېږي طواف. طواف دا یو عبادت دی. طواف صرف او صرف دا الله د کور د بیت الله شریف جایز دی، او د بیت الله شریف نه علاوه په دنیا کې د بل هیڅ یو شي طواف نه دی جایز. نه د یو جماعت نه طواف کول جایز دی، نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر طواف کول جایز دی، نه د دنیا د یو ولی د قبر نه غیر چاپیره طواف کول جایز دی. عمره کې د طواف حکم
مخکې دې واورېده چې په عمره کې طواف فرض دی، لکه څنګه احرام فرض دی نو په عمره کې طواف هم څه دی فرض دی. د طواف فضائل، اجرونه او ثوابونه په احادیثو کې د طواف ډیر د اجرونو او د ثوابونو ذکر راغلی دی. یو حدیث کې راځي چې کوم مسلمان د بیت الله شریف نه غیر چاپیره طواف شروع کی، یو قدم چې دی اخلی یو ګناه ورته الله معاف کوي، دویم یو نیکی ورته الله ورکوي، او دریم یو درجه الله د هغه اوچتوي. نو د طواف په یو قدم یو نیکی میلاویږي، یو ګناه معافیږي او یو درجه اوچتیږي. په یو حدیث کې راځي چې د الله جل جلاله د اړخه هر ورځ په بیت الله شریف باندې 120 رحمتونه راوریږي. په دې کې شپېته طواف کوونکو ته رسي، 40 مزګزارو ته رسي، او 100 هغه مسلمانانو ته چې هغوی ناس دي مینې، محبت، عقیدت، عظمت سره بیت الله شریف ته ګوري. د طواف نیت، طواف عبادت دی او اس یو عبادت بغیر د نیت نه نکیږي، نو طواف هم بغیر د نیت نه نکیږي. کم مسلمان چې با قاعده د طواف د کولو نیت نی کړي، نو کدی هر څومره د بیت الله شریف نه غیر چاپیره تاو راتاو شي، دا به اسی ګرځېدلي، دې ته به طواف نشي ویلی. د دنیا د ملکونو نه بادشاهان، وزیران حج او عمرې ته راځي. د سعودي حکومت د طرفه د هغوی د حفاظت دپاره هغوی ولا پولیس ورکي، نو د ملک هغه بادشاه یا وزیر لګیایي طواف کوي او غیر چاپیره تې نه پولیس والا رواني. نو دا کم میلمه دی په منځ کې روان دی، د خو د طواف نیت کړی دی، چې کوم ورسره پولیس والا رواني نو هغې کې بعضې داسې چې هغې هم د طواف نیت وکړي، د هغې طواف هم وشو، او بعضې پکې داسې چې هغې هسې د ده د حفاظت دپاره ګرځي را ګرځي، د هغه سره خو هغوی د طواف نیت نه یې کړی، چې چا کړی و د هغې هم طواف وشو، او چې چا د طواف نیت نه و کړی نو هغې وګرځېدل را وګرځېدل، وزله تاو راتاو شو، خو طواف یې ونه شو. د طواف دپاره اودس، د طواف دپاره اودس ضروري دی، فرض دی، بغیر د اوداسه نه طواف نه کېږي. ځکه حدیث کې راځي
الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. د بیت الله شریف نگیر چاپیرا طواف دا مونس دی، نمون بی اودس نکیگی نو ذکر طواف هم بی اودس نکیگی. هادو من قدر فرق دی چی پا مانزه کی خبری بندی او پا طواف کی ستاسو دبار خبری کول جائز دی. نو کم مسلمان چې په طواف کې خبرې کوي نو خیر خبرې ده، خیر خبرې دې کوي، فضول خبرې دې نه کوي. که یو مسلمان طواف شروع کړی او د طواف په دوران کې او د سمات شه نو په دقه ځای به طواف پرېږدي، بند بیږي. یو قدم یا دوه قدمه د طواف په نیت بې اودسه اغشتل منع دي. لار بشي اودس په تاسه کې او بیا با راشي کم ځای کې چې دی بیا اودسه شوی و نه هغه ځای کې به یو نښه صحیح کړي، یا به بیت الله شریف کې مخامخ او یا د حرم چې کوم مبرانه ده نو بیا به راشي او د هغه ځای نه به طواف شروع کړي کم ځای کې چې دی بیا اودسه شوی و او طواف یې پرېښی. اسی خو عامو کتابونو دا مسله لیکلې ده چې کله سړی د طواف په دوران کې بیا اودسه شي نو که ده لږ چکرې تاو کړی وي او زیاتی پاتی وی نو بیا دې طواف د سره کی، او که زیاتی تو کړی وی کمی پاتی وی نو بیا دې د هغه ځای نه شروع کی. خدا خبره ضروری فرض نه ده، دا بهتره او غیر بهتره، اولا او غیر اولا ده. د نن څه زمانه وړاندې به په دې مسله چې چا عمل کولو نو آسان به و، ځکه چې مطاف کې پابندي نه وه او ټولو خلکو به طواف په مطاف کې کولو. اوس په مطاف کې بغیر د احرام نه پرېږدي او په بره برنډه کې په طواف کولو باندې 100 غنټه یو نیمه غنټه لګي. نو د دې د وجې نه چې که یو شکر دې ته وکړی و، که دوه دې ته وکړي و، که درې دې ته وکړي او بیا اودسه شوې او رالې اودس دې تازه که طواف دې د هغه ځای نه شروع کړه نو هم صحیح ده، هېڅ قسمه ګناه پکې نشته. فرض مونځ، واجب مونځ، سنت مونځ، نفل مونځ یو قسمه مونځ هم بې اودسه نه کېږي. نو دغه رنګې فرض طواف، واجب طواف، سنت طواف او نفل طواف یو طواف هم بغیر د اوداسه نه کېږي. په طواف کې نیابت نه دی جایز. نیابت مطلب دا دی
چې یو مسلمان عمرې ته لاړه عمره کوي او بل ملګري ته وایي چې د عمرې طواف ته زما د اړخ وکړه دې نشم کولی نو دا خبره نه ده جایزه هر عمره کوونکی او هر حج کوونکی به د حج او د عمرې طواف بذات خود خپل باندې کوي بل څوک یې ورله نشي کولی شیطانان د عذر د وجې نه یو بل اشتی شي لیکن طواف یو بل نشي کولی په خپله بې کې طواف پیدل کول ضروری دی پس ورلے کے سور طواف ندی جائز پیدل با طواف کی ہاں کا یو سڑے معذور دی بوڑھا دی گوڑ دی بیمار شو کمزوری شو شوگر کم زیات شو نو بیا د عذر د وجې نه طواف په سورلۍ کې کولی شي ویلچیر کې یا یو خاص قسمه موټر سایکلې دي یو خاص قسمه ګاډي هغې جوړ کړي دي حکومت او باقاعده پیسې اخلي نو د عذر په وجه باندې په دغه سوارلو کې طواف کول جایز دي نن سبا یو عامه یو شوشه جوړه شوې ده وایي راځه چې د خوند د مزې دپاره یو 150 ریاله ورکو او د دې سوارلۍ د طواف خوند هم والو دا نه ده جایز دا صرف د معذوره خلکو دپاره دی دا د خود او د مزو د اخیستو دپاره نه دی کم مسلمان چې په سورلۍ کې طواف کوي او بل کس لګیا دی دی ګرځئ را ګرځئ ویلچیر کې ناست دی ورور ورسره دی زوی ورسره دی یا د سعودي چې کوم خلک مقرر کړي دي هغې ته پیسې ورکړي هغې ته وایي راته وایي نو چې کوم وخت کې طواف شروع کوي او کم کس دا ویلچیر نیولی دی هغه په خپله هم د طواف نیت وکړي او دا پلار یا دا مور یا مشر کشر یې په ویلچیر کې کېنولی دی هغه هم ګرځئ را ګرځئ نو په یو وخت کې به د دواړو طواف وشي مور یا پلار ورسره دی په کرسۍ کې ناست هغه به هم طواف وشي او د نیت کړی دی د ده به هم طواف وشي تر دې پورې فقها لیکي پخوا به دا شیونه نه وو نو د چا سره به بوډا پلار و یا به مور وه نو په ملا به یې کړه او موږ په دې خپلو سترګو لیدلي دي مور به یې په شا کړې وه پلار به یې په شا کړې و زوی به یې په شا کړې و معذوره به و او طواف به یې کولو نو چې معذوره پلار یا مور دې په شا کړې ده هغې هم د طواف نیت وکړه او تا هم د طواف نیت کړی دی نو په یو وخت کې به د دواړو طواف کېږي د طواف په دوران کې چې د جمع مس قدرېږي نو بیا به طواف په هغه ځای کې بند کړي او بیت الله شریف ته به مخامخ قدرېږي مونځ به وکړي په جمع سره او د مونځ نه بعد به بیا هغه باقي چکرې شروع کړي طواف به مکمل کړي اول چکر کی که دویم کی که دریم کی که څلورم کی کله چې اقامت شروع شو طواف به بند کی او بیا به هم د هغه ځای نه شروع کی په مکروه اوقاتو کې طواف
په 24 غنټو کې یو وخت هم داسې نشته چې په هغه وخت کې طواف کول مکروه وي. نفل مونځ په بعضې اوقاتو کې مکروه دی، لیکن د طواف دپاره مکروه وقت نشته. ها البته دو وختونه داسې دي چې په هغې کې طواف کول مکروه دی د حارس د وجې نه. یو د جمعې په ورځ چې کله خطیب څنګه د جمعې خطبه شروع کړه بس طواف به پسې ختمي، بندې به د جمعې د خطبې په دوران کې طواف کول مکروه دي. او دویم 15 وخته مونږ چې به جمع سره کېږي، کله چې جمع ودرېده دې وخت کې طواف جاري ساتل او یا طواف شروع کول دا مکروه دي. د طواف په دوران کې اذا رسانی نور طواف کوونکو مسلمانانو زنانو نارینه ته تکلیف رسول دا حرام دي. تکلیف رسول خو د یو مسلمان بل مسلمان ته هر وخت کې په هر ځای کې حرام دي. او بیا په مطاف کې په مسجد حرام کې د الله د کور مخې ته او بیا د طواف په دوران کې او بیا هغه تکلیف هم چې ته رسې هغه نو داسې مسلمان ته چې هغه لګیا دي طواف دی کوي، نو دا ډېره زیاته خطرناکه خبره ده. د طواف په دوران کې اذا رسانی هغه داسې چې بعضې نوجوانانی صحتمندي زوروري تکړی نو زر منډې وي، نو په دې منډو کې کله یو لدي کور کی، کله بل لدي کور کی، کله د یو په خپله باندې خپه کېدي، کله یو په څنګه وي کله بل. نو نعوذ بالله دا حرام هم نه. او دا د بیت الله شریف او د مسجد حرام بی ادبی هم دا. او نعوذ بالله هغه مسلمان چې لګیا دی په خپل طواف کې مشغوله دی او اچانک تا اوږه ووالو په سنګلي ووالو ډیګر یې ورکړه، نو بې اختیاره نعوذ بالله د هغه د خولې نه خیري راوځي، نو څومره د خطرې خبره ده. او بیا خاص کر کم ملګري چې مور یا پلار یا بل معذوره کسي په ویلچیر کې کینولي او رشمي او د ویلچیر سره عادت نه وي، نو دی رواني کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري، نو د شاته نه او توافونکي په پوندو په خپو باندې ووایي وینیم کې هغه د انتهایي تکلیف هم ورسوي. دا منه ده. دغه رنګې بعضې ملګري سرزوري او د حجر اسود ښکلولې په ځان لازم کړي او دا خبره په ذهن کې چې خلک به رانه تپوس کوي هلکه کاڼي دې ښکل کړی تیږه دې ښکل کړې وه بیا به ورته زه څه وایم. نو په دغه وخت کې سرزوري کوي زنانو ته نارینهو ته بوډاګانو ته کمزورو خلکو ته انتهایی درجه تکلیف ورسوي، نه دا ښه کار نه دی. ټیک ده په قلاره په مزه مزه ځان ورنږدې کوه، که ځان دې ور ورسولو او الله درته مکمله درکه او ښکل دي که خو ډېره ښه ده، خو خپل زور به نه ښکاره کړي، سرزوري به نه کړي، داسې به نه کړي چې په زوره یو لدي که ورکړي بل لدي که ورکړي، دا ټیک خبره نه ده. د طواف په دوران کې دعاګانې، د طواف په دوران کې که یو مسلمان د اول نه
د اخره پورې چپ وګرځي او یو ذکرمونه کی یو ځل هم څه دعاونه وایي نو هم جایزه ده 19-20 په طواف کې فرق نه راځي. قرآن کریم کې الله پاک وایي وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مسلمانان دی دا الله دا زور کورنا طواف کوي نو الله پاک د طواف د کولو حکم کړی دی د دعاګانو او د اذکار وینا الله نه دا کړی او د طواف په دوران کې کيو سره دعاګانی کوي دعاګانی هم جایز دي اذکار هم جایز دي استغفار هم جایز دي د قرآن کریم تلاوت هم جایز دي دعاګانی د عربی په ژبه کې غوښتل هم جایز دي او د خپل پښتو په ژبه کې یا انکو اردو کې دعاګانی غوښتل د طواف په دوران کې هم جایز دي صرف د رکن یمانی د ګوټ نه راواله د حجر اسود د ګوټه پوري دیږي کې یو دعا احادیثو کې راغلي ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار نو دغه ځکه دا دعا هر شکر کې ویل مستحب دي او په باجی کتابونو کې ور سره یو جمله بلم زیاده کړی ده وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار کدا دی دا جایز ده غزین علاوه نور زینو کې یا په نور شکرونو کې په احادیثو کې صدا سی خاص دعاګانی نه راغلي دا حج کتابونو به تاسو اغشتي رسالې به در سره او بیا په دغه کتابونو کې په هر شکر کې اوږدې دعاګانې لیکلي دي نو دا دعاګانې چې موږ عالمان یو حافظان یو موږ ته نه یادېږي تاسو به څنګه یادې شي بیا چې کله یو مسلمان دا کتاب وګوري او دې دعاګانو ته وګوري بیا پریشان شي چې دا خو مال نه راځي څنګه به وایي نو د دې دعاګانو لوستل او بیا خاصه دعا په یو خاص شکر کې لوستل دا نه فرض دي نه واجب دي او نه سنت دي او نه مستحب دي کشا اولوسته نه سو ګناه پکې نشته او کشا په دغه دعاګانو کې یو دعا مون لوستله نو هم سو ګناه پکې نشته دي او بهترین دعا هغه دعا ده چې د هغه دعا د لوستو په وخت کې ته د هغې په معنا او په مطلب باندې پوهېږي دعا هغه دعا ده اکثر د دې نورو ملکونو نه مسلمانان چې راځي تاسو به یې وګورئ کتابونه یې نیولي او دعاګانې لولي نو الفاظ الولي عبارات الولي او داغي په مفهوم او معنا باندې نه پوهیږي نه دا بهتره خبره نه ده بهتره ده چې په خپل ژبه کې دعا وواړه خو چې هغه دعا په معنا باندې ته پوهیږي او ذکر سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله او معنا سوچ کے راولی استغفر اللہ دا اللہ نے دا بخنی سوال کوم استغفر اللہ دا اللہ نے دا بخنی سوال کوم استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين رب اغفر وارحم وأنت خير راحمين او پنیت کی دارا ولی رب اے رب اغفر طول مسلمانانو تبخناو کا وارحم او پطول مسلمانانو بانی رحمو کا وانت خیر الراحمین ندا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي دا اذکار دا دعاګانی چې کومه درته آسانه نو لوستې شي اس پابندي به کې نشته آیت الکرسی لولي سورة فاتحه لولي سورة اخلاص لولي تبارك الذي لولي سورة یاسین لولي سورة کاف لولي دا قرآن کم سورتونه چې درته یادي هر شکر کې په هر ځای کې دا طواف په دوران کې دا لوستې شي پابندي به کې نشته د طواف په دوران کې دعاګانې په مزل وستل سنت دي په زور زور وستل چغې او کریکې وهل دا منع دي اسیم په دعاګانو کې کریکې وهل منع دي او بیا د الله د کور په خوا کې منع دي او بیا داسې چغې سوري وهل چې غیر چاپېره کم مسلمانان در سره طواف کوي هغوی باندې طواف ګډوډ کړي د هغې توجه خرابه کړي اکثر د دې نورو ملکونو نه مسلمانان راځي او د جماعتونو په شکل کې زنانه هم وي نارینه هم وي او اوس پکې رسپېکلي هم راووتلې یو کس سره رسپېکلي او هغه به زور زور وایي او دا نورې زنانه او نارینه ټولو پسې دا بالکل خلاف سنت طریقه ده دا صحیح نه ده او بیا خاص کر زنانه د زنانه آواز دا عورت دی عورت هغه شي ته وایي چې هغه د نورو خلکو نه پټ ساتل فرضي او ښکاره کول هغې ته حرامي نو د زنانه دپاره
د طواف په دوران کې په داسې زور ذکر کول یا دعاګانې لوستل یا تلاوت کول چې نور خلک د هغې آواز اوري دا ناجایز دي.